وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نلسما سپارہ و شلم سپارہ تلاوت شو. نلسما سپارہ کے ابتدا کے اللہ جل جلالہ د مومنانو صفات ذکر کړي. هغه کې یو صفت ده وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. مومن مسلمان صاحب ایمان چې هغه په لغو کار باندې تیریږي مرو بکرامه نو ډېر په شرافت سره باغې باندې تیریږي. چرته لغو کار ویني لغو فضل ګناه معصیت نو مرار بالکرام یو معنا دام دا چې باغې لغو کې دې مبتلا کیږي نه. مثلا چرته تماشا ده بیا سړی په لار رواني لار به ودرېږي هغې ته هغه د الله جل شانو د معصیت کار کېږي لیکن دی هغې ته ودرېږي. او یا بل یو ګناه ده په هغې کې شریک شي نه. مؤمن چې څنګه ګناه ویني دی پې تېرېږي او دی په هغې کې ایسارېږي نه. دویم مطلب یې دا دی چې که د سره څوک په هغه معامله کې په هغه کار کې انخلي دی چا سره انخلي نه دی شریف. که څوک کنزل کوي دی و د کنزل نه کوي. که څوک سپکوي دی د هغه سپکول نه کوي. دی په شرافت سره په هغه ځای باندې تېر شي. خبره چې ډېرېږي فساد او شر جوړېږي هغه د دې نه جوړېږي چې یو زیاتې وکړي نو بل د هغه په مقابله کې دوه زیاتې وکړي بیا خبره اوږده شي شر او فساد ته لاړه شي. نو د مؤمن صفت الله جل شانه دا ذکر کړی دی. بل په آخر کې د دې سپاره کې بیا الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام او د هغه د حکومت د هغې تذکره کړې ده. الله جل شانه سلیمان علیه السلام ته نبوت هم ورکړی و، پیغمبر هم و او بادشاه هم. او داسې بادشاهي چې د هغه د بادشاهي نظیر نشته. مارغانو باندې په پیریانو باندې هم د هغه حکومت. هغه زمانه کې د هر یو قسم نو نه د سره به وزیرانو مارغانو کې به هم د سره په تخت باندې ناستو، پیریانو جناتو کې به هم ناستو. نو یو ځل چې کوم هدهدو مولا چرګک ګوډي چرګ دا نو غیبو قرآن پاک کې دي وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. شاهزری واغشت دینو دیرالو پتوی اسم سلیمان علیہ السلام وی سزا ورکو الله جل شانه هو ته د هر څه اختیار ورکړو. هغه حدود ته وی چې یو قوم ته تلو ما یو خزه د پاغي باندې حکومت کوي یمن طرف ته. سبا قوم دی او خزه بلقیس په حکومت کوي. بیا هغه کیسه وګړه د سلیمان علیہ السلام هغه ته پیغام واستولو چې تاسو ټول ما څخه راشي دغه هدهد ته خط ورکو. نن سبا هم د ډاک تنظیم دی. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی. چې کله بنی آدم د خپل رب متیشي بیا هغه د هغه د ډاک تنظیم هوایي جهازم نشتا او ریلم نشتا ګاډیم نشته دی. د هدهد په ذریعه باندې خط لاړو بلقیس ته پسینې د پاسه وته ورزول. هغه په داسې ځای کې بند و چې ځان پسې څوک پرې خل نه بهر چوکیدار دی پر روشندان ورننه وته. هغه حیران شو شوی کتر سلیمان علیہ السلام خط راستولو. بهرحال سلیمان علیہ السلام ته هدیه راوستولو. تاسو ما په مال باندې دوکوي ما سره مال ډیر زیات دی. بیا وې زبل اخکر راوستم. بلقیس د خپل ما تخت او افراد او وزرا او عمرا سره مشوره وکړه ټول را روان شو. سلیمان علیہ السلام ته ویلو چې حالت د اسلام کې ما ته تسلیم شي راشي دلته. بیا د هغې د راتلو نه مخکې سلیمان علیہ السلام ناسته حاضرینو ته ووی چې څوک شته دی من یاتیني بعرشها قبل ان یاتوني مسلمین چې د هغې تخت ماته راوړي. د بلقیس تخت داسې و چې هغه داسې یو تخت نو چې باندې یو کس دوه کسه کینی. هغه ثابت کلی پې راتلو په هغې کې دننه یو حال و د هغې په اړخونو باندې ګیر چاپېر کمرې وې هغه ګول و.
او هغه خخ به پروت په ځمکه باندې او په هغې باندې مختلف قسم څیزونه مرصع. هغه تخت به څوک راوړي؟ قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین. یو دیو او دیو پریان باندې حکومت و سلیمان علیه السلام. هغه وی چې ستا د مجلس خطبیږي صاحب ما به حاضر کړي. سلیمان علیه السلام په شام کې دی، تخت په یمن کې دی. نن سبا د سوکو ټیکنالوژي، تعلیم، مصنوعات، ایجادات کوم حد ته رسیدلی دي. دا دومره درون شی وزنی دا په دومره لږ ساعت کې څنګه راوړي؟ ته چې اوس ناست مجلس کې چې دا مجلس ختمیږي ما به حاضر کړي. سلیمان علیه السلام وی د دې نه څوک تیز؟ قال الذي علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. چې چا سره د کتاب علم هغه وی چې ته دی خوا ګوري او بیا نظر دی خوا راګرځې نو ما به ته حاضر کړي. هغه حاضر کړو، هغه سره د کتاب علم. مفسرین لګي چې دته اسم اعظم یادو. اسم اعظم دینه معلومه شو چې بعض اسماء کې الله جل شانه څومره تاثیر خېده او په حقیقت کې اسماء د الله جل شانه چې دی دغه په ذریعہ بنده داغه نه سوال کوي. نو مؤمن تم پکار دي چې هغه عادت جوړ کړي چې الله جل شانه نه داغه د اسماء په ذریعہ سوال کوي. یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اے مهربان ذات. چې کله یا رحمان وای نو د الله جل شانه په خپل رحم سره دته متوجي کیږي. یا رزاق چې دا وینو الله جل شانه رزق سره دته متوجي کیږي. یا تواب چې دا وینو الله جل شانه توبه قبلای. د الله جل شانه د اسماء او پسې د الله زور دی، دا د الله صفات دي. دا غي په ذریعہ باندې هغه تخ فورن حاضر شو. بهش بلقیس راتله هغه حیران شو زما تخ څنګه را. په هغه زمانه کې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا چې په کوم ځای باندې تیرول کوم محل او قصر باندې، نو په هغه ځای کې د شیشو فرش او هغې د لاندې اوبه وې تېرېدې او هغه شیشه او اوبو کې دومره فرق نه کېدو چې یو نابلده کس په هغې تېرېدو نو هغه به وایي چې دا اوبه دي. نو چې دا پې تېرېده دا بلقیس نو دې پنسي اوچته کې چې دا اوبه دي. نو سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل انه صرح ممرد من قواریر، دا د شیشو فرش دی. نن سبا دا شی دومره حد ته رسېدلي دي ایجادات، لیکن سړی حیران پاتې شي. دا صرف دا نه ده چې دنیا ترقي وکړه، نن سبا چې کومه ده دا مخکې نه وشوي. الله جل شانو په تېره زمانه کې ناشنا څیزونه ورکړي. هغه زمانه کې شیشه او بیا په داسې انداز باندې صفایي د هغې د کېښو چې ته لاندې اوبه تېرېږي. مخکې سپاره کې الله جل شانه د حضرت موسی علیه السلام تذکره کوي. موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لویېدو، بیا یو ځل باروتو رأى رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي. دو کسان یو دل جګړه ده، یو د موسی علیه السلام د ډلې نه دی بني اسرائیلی دی او یو د فرعون د ډلې نه دی قبطي دی. فرعون خو به د بني اسرائیل نه خدمت غشتو، هغه قبطي او فرعوني ورته وایي زما دا پیټې اوچت که. بني اسرائیل هغه نه شو اوچتولی، جګړه وه. موسی علیه السلام ته وایي چې راشه دې ما باندې دا پیټې اوچت. موسی علیه السلام هغه ته وایي چې هلکه زیاتې پې مه کوو. نو هغه ته یې داسې سوک مخامخ کو چې څنګه یې سوک ورته سینه کې ورکړو نو هغه مړ شو. انبیاء کرامو کې ډېر زور وي، قوت وي. دې نه معلومه شوه چې د خپل مسلمان رور مدد هغه په هر ځای کې کول پکار دي. که ته په دې ملک کې، که ته په یورپ کې، که ته په امریکا کې، که په هر ځای کې چې د مسلمان مدد کو. دا مو وایه چې هغه جدا ملک دی، زما جدا ملک دی. هغه په افغانستان کې دی، زه په پاکستان کې یم. هغه پاکستان کې دی، زه افغانستان کې یم. هغه په فلسطین کې دی او زه دلته پاتې کېږم. هغه په یورپ کې دی، زه دلته ما به خپل کار کوي. حضرت موسی علیه السلام په دغه وخت کې چې د فرعون زور دی د هغې خپل بني اسرائیلي مدد کې نبوت ورته لا نه دی میلو شو. خو څوک چې یې ورکړو نو په هغې پیمان او ځکه چې سړی مړ شو. به هر حال د مسلمان رور مدد په هر ځای کې پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. د خپل رور مسلمان مدد کو، ظالم وي او که مظلوم وي. صحابه ورته کو چې یا رسول الله دا مظلوم چې دا خو موږ پیژنو مدد کولې، د ظالم به څنګه مدد کو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مظلوم خو آسان دی، مظلوم خو به د ظالم د ظلم نه خلاصې او د ظالم مدد به داسې کوي چې هغه به د ظلم نه ایسارې. چې دی په بل چا باندې ظلم کوي نو دی به د هغې نه ایسار کوي. نو دا د ظالم سره مدد کول دي. ګناهګار د ګناه نه ایسارول د هغې مسلمان رور سره مدد کول دي. سود خوري هلکه سود مخوره،
رشوت اخلی، رشوت ماخلا، رشوت حرام دی. جواری کوي، جواری مکو. نشه کوي، نشه مکو. داغه نه ایثارول، داغه نصرت ته، داغه مدد دی، داغه لاس ایثارول، هغه په خبرو باندې ایثارول. بیا حضرت موسی علیہ السلام مدین ته لاړو چې فرعون ورپسې شو چې دا سړی ونیسي. مدین ته لاړو. شعیب علیہ السلام لونو ساروي سرول ګډ بيجي سرولې، حیا او د پردې د وجه نه په یو پاغه باندې خلکو ساروي وبکول، غیډړې ته ولاړې. دته تاسو کوی تاسو ولې ډډې ته ولاړې وې؟ دا خلک چې لاړ شي نو المنګ ساروي وبکو، ځکه چې دې سړو کې موږ نشو وبکول. پلارې بوډاو، پلارې پیغمبرو شعیب علیہ السلام. موسی علیہ السلام لاړو او هغه بوقیر وسته، بوقم درنه په کوی باندې کانه او هغه کانه ملری کو، او بیا وته وبرو وسته ساروي ټول وبک. او بیا چې کله دا دواړه لونه لارې کوړته، نو پلار ته وی چې استاجرت ان خیر من استاجرت القوي الامین. پلاره تا ته مزدور پکار دی، مزدور مونږ صحیح کړی دی، او هغه مزدور چې کوم دی نو بهترین مزدور دی. باغه کې دوه صفات دي، قوي امین، یو مضبوط دی او بل امانتدار دی. تاسو تمام مخکې سورې یوسف کې دا دوه صفات ذکر کړو چې هر کار د پاره دوه صلاحیتونه ضروری دي. یو پاغه کار باندې پوها علم، دلته کې د قوت ضرورت ته. نو قوت لکه هغه دیو چې کله هغه تخراړو نو وی چې انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامك فاني عليه لقوي امين. زدي تخراړو مضبوطم يم، دا راړم شم، او امین امانتدار يم. زبس شیم تنه دو سيزونه ګوره، امین وی سړی او امین علی، یعنی یو زینا یو شی بل ځکه نه لګي، دا علی چې باغې باندې پوي وي چې دا حق د چا دی. او بل قوت او صلاحیت داغه پکا د ډاکټر بینو ډاکټرۍ کې ماهره، طبيب بینو طبابت کې ماهره، انجینیر بینو انجینری کې ماهره. ته هغه وزیر خزانه جوړای نه چې پاغې سیس کې هغه ماهره چې کله داغه علم هغه سره نه هغه صلاحیت پکې نه بیا جوړول بس.